د کوز در سیسدي افغان خانانو مشرانو ویلي دي چې د عثمان خیل قوم سره د ځمکو مسلې یوازې د چکدرې نه سیسدي هم ده د کمې په عدالتي ټایټل کې چې تر شروع نه تر دې وخته پورې د سیسدي نوم اول او وروستو چکدره ده. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله الله ربي لا اشرك به شیئا. بیا ما ته کسان وایي چې یاره ته دا کومې خبرې کې په دې عدالت کې یا مثال په تور په دې خپلو د سیسدي په دې محفلو کې نو ته مې رابانې کړه دا یوې جرګې ته وکړه چې مونږ پکې نه یو. نو که داسې مقرره ده نو ما د دې دپاره ښه فورم دا دی چې زه دې پریس کلب ته راشم او دلته کې چې څه قانوني حیثیت دی د دې کیسو د دې فایل او زمونږ د دوی ترمنځ چې هغه زه بیان کړم. نو اوس زه راځم دې فایل ته. ګوره زمونږ دا کیس شروع کېږي د شواړو متعلق د سرکریجات د شپږو کلو متعلق. دا څه ټایم کېږي؟ دا د 1960 نه د دې د تسلسل شروع کړي چې کله نواب صاحب چې دی نو د هغه نوابي ختم شي او بیا زمونږ او د عثمان خیلو ترمنځ په دې خبره باندې ډیسپیوټ راشي چې یاره زمونږ د دوی د بیګار او یا زمونږ دپاره یې بیګار کړی دی او یا د هغې نه بعد مونږ د اجارې یا د نورو معاملاتو خبره یا د دې زګي مطابق د شپږو کلو مطابق نو بیا زمونږ هغه کیسو په دې کې یو لینډ کمیشن جوړ شي او لینډ کمیشن په دې کې فیصله وکړي. هغه لینډ کمیشن فیصله شي د ډیسپیوټ بټوین افغان اف سیسده اینڈ چکدره اینڈ عثمان خیل. لینډ څوک دي؟ افغان اف سیسده اینڈ چکدره. سیسده دی اول ده. The following villages are involved: Alimas, Barodai, Adam Derai, Bakandai, Ramyal, Gadar. دا ګوره دا دی په دې باندې دغه چې دی دا څه افتخار الدین ډي سي صاحب په 1972 کې په دې فیصله کوي بیا لیکي لینډ ډیسپیوټ بټوین د افغان اف سیسده اینڈ چکدره اینڈ عثمان خیل سرکلي چکدره. ټیک ده. بیا راځي زمون چونکه هغوی ولې دی او دا آباد ځمکه چې کومه ده د هغې فیصله د دې عثمان خیلو په حق کې وکړي او کومه غیر آباده چې د شواړه او غر هغې زمون په حق کې درکړي نو زمونږ دا مشران ولګي او دوی ته دا فیصله هم نامنظوره نو دوی لاړ شي دا فیصله په های کورټ کې چیلنج کړي په 1982 کې. اوس په 1982 کې څوک موجود دي؟ فضل الرحمن اورپي کاکي خان چې د چکدرې سره تعلق ساتي، شریف خان دا د چکدرې سره تعلق ساتي، محمد یعقوب خان دا د سیسدي سره تعلق ساتي، احمد عراق دا د سیسدي سره تعلق ساتي، انور خان دا د سیسدي سره تعلق ساتي، تلاوت خان دا د سیسدي سره تعلق ساتي. دا ټول مرحومین دی الله دې وبخي. دوی کې درې کسه دا د چکدرې دي او درې کسه دا د سیسدي دي او دا کیس روان دی. په 1985 کې دغه ولا عثمان خیل په دوی باندې وایي چې بای دا تاسو د شپږ کسه چې کوم راغلي دا د چا د طرفه دا کیس لړاوای تاسو د چا مدعیان دي. نو هغوی ورکي لیست اف پټیشنر چې مونږ یو د دې طرفه نو هغه لیست اف پټیشنر کله دوی ورکي نو باقي څوک دی دا د سردار باچا نه شروع شوی دی چې د خان بابو او د نثار او خان بابو والد صاحب دی او دا د 78 پورې څوک دی دا د چکدروال او د 78 نه والا د 141 پورې دا څوک دی دا سیسدي ولدي. دا محمد رفیق خان کې شروع شوی دا او راځه د 1900 د اخیره 141 نمبر چې کوم دی نو قصبی غفار دی. ټیک ده. اوس دا فیصله ام دغه ولګي های کورټ ولګي او د لینډ کمیشن دغه فیصله برقرار وساتي. نو زمونږ دا مشران ولګي درې کسان پاتې شو. زمونږ د دې احمد عراق علي صاحب د محمد علي درې والد صاحب چې دا په 82 کې وفات شي، فضل الرحمن اورپي کاکي خان چې کوم دی نو دا په 85 کې وفات شي او زما والد صاحب چې دا په 1987 کې وفات شي. درې کسان پاتې شي. یعقوب خان پاتې شي الله دې وبخي، تلاوت ماما پاتې شي او شریف خان نه پاتې شي. هغوی دا کیس روان دي. بیا هم دی په 1990 کې دا کیس سیول پټیشن چې کله داخلي نو څوک یې افغان اف سیسده اینډ چکدره بیا هم سیسده مخکې د چکدره وروسته دا یو ځای دا کیس داخل شي. د دې ډیسیژن راشي په 1991 کې ډیټ اف اناؤنسمنٹ چې کوم دی اف ججمنٹ دی 16/9/1991 په دې کې لاړ شي د سیسدي د چکدرې مشترکه ډیسیژن راشي. اوس یو سوال پیدا کیږي د مونږه د دې اجرا د اسونه کاروایی چې کوم دا بیس ته پسې شي باندې دا په دې دوه فیصلو د لینډ کمیشن او د سپریم کورټ او د لیست اف پټیشنرز چې کوم په 1985 کې داخل شوی دی.
دا کوم مدعیان چې ونو دا خو زمونږ د طرفه د مدعیانو کار دا و چې یو کیس داخل کړو د کیس د چا طرفه لړاوی زمونږ د دې سیاسي او چکدري طرفه دا خو د یوازې د مدعیانو شی نه فکر سي اوس چې دا کیس لړاوی نو اوس د دې مونږ دا وایو دا کومه پیسې چې ورکړې شوې دي یا نور معامل اول څه په دې پایل لازم نو دا خبره ضرورت دغه ساتم دا وایي دا چې 1991 کې دا پیسې هم زموږ مشترکه ده افغان سیاست د انچ ده اوس د دې نه بعد راځو موږ چې څونه د دې اجرا په اړه کې چې څونه اپلیکیشن ورکړې شوې دي اوس مثال په تور باندې په دغه کې 20 چې 90 باندې کې اپلیکیشن جوړ شوی دی هغه افغان سیاست د انچ ده بنامي مزارین دغه اډم ډېرې باکندای رامیال الیمس دغه د لاسو د تحصیل دین ځای دغه دام څه کې سیاست او چې در مشترکه درخواست په دې کې شپږ کسان د سیاست اسپنجل است جناسته دغه چې د فضل قدوس له جنروان د خنوفت ګل د باچ رحمان د محمد طاهر بخاری خود د وسره د ټول شپږ کسان سیاست شپږ د چې دي بیا بل درخواست ورته کیږي هغه د سیاست چې دي د شې د افغانانو چې در سیاست د مزارعین او دغه د بنامي سرکریجات دا کوم شپږ کې دي د دین علاوه بیا بل درخواست دی چې هغه اوس د حالیه د ډي سي د 2023 د فیصلې حصہ ده د دغه پرانا کې ډي سي فیصله کړې ده په کوم دی په 4/6/1997 په هغه کې سني هغه دغه د حقبراري د پر درخواست ورکړل کېږي د غیر آباد په حق مزارعین دغه د غیر آباد زمینات په حق مزارعین او غیر آباد شواړه پهاړ په حق مالکان زمینات افغانان چې ګر اساس ده اوس د تساین سو کوي دا درخواست سو ورګي زموږ ابتدا مشترکه مین درخواست د حقبراري د لپاره دا زموږ بنیاد دی دلته کې راځي امیر سلطان باز د دستخط کې دلته ناشته په سټیج باندې سپنجر استاد د دستخط کې دلته ستان ناشته په شمه شیر زمان له د دستخط کې دغه زوی ته موجود دی دغه ته کې دا صوت دی خیر محمد ګل له ته کې زوی دلته موجود دی شپږ کسان دا د سیاسي دي شپږ کسان د دری دي او دا اپلیکیشن فایل کېږي ډي سي د درخواست ورکړي چې د دې مطابق متعلق اجرا وکړي شي ولې آباد از مکه خو زموږ لاړه وسره ساده شوړاګاتو د دې نه بعد زموږ په 92 کې غالبا یو جنگ کېږي بیا په 95 کې زموږ د مشران را وړاندېږي د بعضو خلکو په ذهن کې سړاوټ موجود دي نو هغه یو مختارنامه تیاروي هغه مختارنامه راغسته کېږي زما د رور دغه محمد نثار ولد انور خان چې زما رور دی دغه په نوم باندې د مختارنامې دغه راغسته کېږي د اسلام راغسته کېږي او دا لیکل کېږي او په دې کې لیکي कि हम कौम बाराखिर व शराखिर सकनान चिकदरा से सद्दा अवलान तहसील तंजीद लदीर इकरार करके लिख देते हैं कि मजानीन रामियाल बाकंडई गदर अदम डेरे अलिमस बारोड़े के साथ तनाज़ दती मुतालिक लिखी मज़कूरा बाला शवाल जो कि हम अफगानानी चिकदरा से सद्दा की मुश्तरक मलकियत है वसदा के सूद दी कि अहम खबरदार है कि डॉक्टर शेख हम दस्तखत कई वता बल तरफ दस्तखत कई बख्तियार खान बतौर गारंट होता दस्तखत कई بیا د هغې نه بعد 11 کسان چې د څونه مشران دلته ناستي حتی چې د ګلدار شروع شي د ټولو د لطیف الرحمن او د محمد اقبال او د ټولو دستخط موجود دي موبایل ټول بندې کړي ټیک ده هغوی ورته څه کړی دا دستخط 11 کسه چې کړي دي او 11 کسه د سیسدي دي صح واه ها ما د مختارنامه متعلق خبر وکړه په 1995 کې دا مختارنامه کړه تیاریږي دا په 6/8/1995 ټیک ده که زمون ترمنځ تقسیم یا څه شی شوی نو دا مختارنامه ولې تیارې ده نمبر 1 خبره ټیک ده د دې نه بعد بیا بل درخواست ورکړل کېږي په 2399 کې قوم افغان مالکان ساکنان چې در سیاست ده بنامه عثمان خیل مزاجین ساکنان دیهات بنگل باکندای قدر ادم ډیرې باروړی الیمس بیا راځي دلته کې شپږ کسان وو کسه د سیاست ول لغدي حاجی محمد قریش په کوم موجود دی جمیل او محمد علي دلته ناس دي خیر محمد ګل دی وسره امین نواز خان دی وسره چې دی دغه د صوت دی جمیل دی اسمنجان استاد دی وسره چې سلطان باز دی دا ټول د دستخط کې مشترکه توین دام ډي سي ته درخواست بل چا کنه دی ټیک ده اوس دا ټول نه اهم پوینټ نظر راځم او هغه دی په درخواست صرف په باندې افغانان مالکان ساکنان چکدر سیاست دا بنامه مزارعین عثمان خیل ساکنان باکندای یعنی کله نه کله دوی دا وایي چې کلمه سی پروړې پکې موجوده څنګه زموږه مشترکه درخواست ده دا مشترکه نه ده دا انفرادي تور باندې ده ټیک ده پس کې دی صرف په باکندای کې دی اوس په باکندای کې درخواست نه فیصله لډیس ته درخواست ورکړي فیصله لینډ کمیشن آبادکاری و تعمیر شواړه په دې کې څوک د شیرګل له فضل ربی دی رحیم ګل ولې دغه لکه څونه چې کوم د باکندای کسان دي الابزید د دای په کې دا کړی دي بیا د سختي وته څوک یې خیر محمد ګل دی جمیل دی محمد علي دی سلطان بازار دی امین نواز خان دی او وسره شي د سپنجر استاد دی دیو د ساين کې زموږ تر پښپک کسان دي شپږ 15 د ابوی د شپږ 15 زموږ دی چې دی
د دې نه بعد پر رامیال کې درخواست ورکړل کیږي اغام افغانان ساکنان چګدره سیاست ده مختلف نه ده شپږ کس د هغوی د شپږ زمون دي دا د موجود دی او دا باقاعده تور باندې په پایل موجود دی بل دا پایل د حکمت خبره دا کم پایل چې مال غسته په دې باندې تاسو د ځړ کاغذ یې نه کنه دا ځړ کاغذ زمون د تحصیل خلیل ریډر دا لیکل دا غدي دا او دا ریډر څخه کله چې بل ورځ د ایسی په دفتر کې راوسو نو ما دغه ریډر او وخت دا نو ته وی چې په دې هر پاڼه باندې دا کاغذ چا لګول دی دا ما لګول مې د لاس د لیکل د چا دی وی سمادي نو الحمدلله د ایسی سره د مخه مغه قرار وکړو چې دا فایل چې دا ما تیار کړی الکه دا فایل سره پرته دی د ډي سي سره لپاره تیار کړو زموږ د ارګومنت لپاره نو ما وته به چې ما ته اسانتیا د سیمه رمنو چې ما ته پته ولګي دا ما تیار کړ نو یو فایل بیا دا وسره یو زموږ سره یو وسم دا وسره دا فایل موجود دی بیا راځي ګوره بل ځای کې دلته راځي پر استعمالګر چې درا سیاست دا اون کې مزلي د حرامیال اوس پر حرامیال کې یو وخت جوړیږي او غزي چې وګوري چې باید د شواړجاتو حالت څنګه دی ودی د خبرالي او دا څنګه کیږي نو دا هغه د لپاره شپږ وخت اکسان دی او ډاکټر شعیب چې کوم دی او امیر نواز انداز هم متربه ٹھیک ده او دا کله دی دا په 899 په وخت صبح 10 بجې ٹھیک ده اوس راځو بل خبرې نه په 2005 کې په 30/4/2005 کې تحصیلدار سے یو فیصله کې درخواست وته شوې ده د مالکان افغانان بزرګ نمائندگان جهانگیر فرید الله پر خدمت است مختارنامه ده کنه مختارنامه د چا چوا نثار زمارو فرید الله اور مشال بابو او د ظاهر شاه په نوم باندې و پدې کې یو زمارو د فرید الله دلته اوس پدې کې موجود دی په هغه مختارنامه په امام باندې دلته موجود دی او مختارنامه د چا طرفه ده د سیسدی او د چګدری د طرفه ده اوس وورئ علی نواب فرید الله پل ستار وغیرہ ساکنان چګدره سیاست دا تاثیر ادینزی ضلعی دي وسوره سب فیصله کوي حکم راځي په 30/4/2005 باندې د افغانان د چګدره سیاست دا نمائندگان مزارین د رامیال و جوار مجھ پہاڑ ڈگری شدہ گئے حد براری کا تعین پٹواری بخت جہان کرتے ہوئے جگہ بجگہ پتھر لگائے اور ساتھ ہی سرخ رنگ کے نشانات بھی لگائے اور ڈگری شدہ پہاڑ کا نقشہ موقع پر مرتب کیا اور موقع پر ڈگری شدہ پہاڑ کا دخل ڈگریان کو بموجودگی مدیان حوالہ کیا البته سرخ نشانات چې ولګي دا نو د سیاستي او د چګدروالو د مخې لګېدلې دا درخواست دی اوس دوی څه چل کړی دی اوس د ډي سي د 2023 چې کومه فیصله ده دوی خپل سی ام جوړ کړی دی او کله چې ډي سي صاحب دا ورکوي نو دا یو پاڼه دی غیب کړی ده او د 14/5/2011 دا ډیسیژن راغسته د تحصیلدار الان کې دا ډیسیژن په خپل سوی د پلان نه بغیر خو نه پیدا کیږي دا ډیسیژن د 2005 د پلان نه دا پښې شوی اوس دیکھیں پہاڑی رقبہ کی حد براری کا تعین نمائندگان افغانانی چکدرہ اور نمائندگان وزارین دہی آرامیل کی موجودگی میں 30/4/2005 نو کله شوی دا نخی کله خبر شوی دا 30/4/2005 دی مونږ کله دا شي ده چې دا چکدرې دا کوم مشران چې موجود دا زموږ د طرفو نمائندگان ٹھیک ده دا زموږ د طرفو په اب کا بعض ټایم کې مونږ مشترکه درخواستونه ورکړي بعض ټایم کې انډیویډ لکه څنګه پالیمس کې دی نو هم درخواست صرف د سیاسي طرف هم ورکړل شوی دی هغه کې هم درې کسان چکدري او درې کسان سیاسي او باقاعده تور باندې مشترکه چې د سیاسي د چکدري درخواست ورکړل حتی چې هغه په باندې کم کیسونه حتی چې دغه په باندې کیس کړی دی سوته اکرم خان کړی دی یا علمزیر کړی دی نو هغه هم په سیاسي چکدري باندې کړی حتی وسنه د های کورټ کیس چې دغه د سیاسي چکدري مشترکه دی پک شو نو دا فیصله چې دا د دغه 30/4/2005 پر اړه کې ده د 14/5/2011 چې څه دا کومه فیصله اوس د ډي سي سیف د 2023 د فیصلې حصہ ده اوس ورته دا شو اوس راځو دا یو بعدالت ډیسټریکټ کلیکټر ډیسټریکټ افیسر ریوینیو لینډ اسټیټ دیر پایل بمقام تیمرګه دا یو درخواست دی ډاکټر شیر صاحب چې دنو هغه پکې الله دې وبخښي هغه زموږ د سیاسي طرف د باقي چګروال دي او د دې هم ډیسیژن چې کله راغلی بیا چې شوی دی نو دا د سیاسي او د چګدري مشترک په 21/2011 باندې ټیک ده بیا راځو بلې خبرې لا دا اوس قانوني معاملات کې زیلک پر ادامه وکړي چې زموږ د چګدري د رول هم پته ولګي چې دا خو تاسو نه خبرې پټي پاتې شوې دي ورته دا ترازی او مین شي ماینوټ کوم چې اوس ډیسیژن کوم راغلی دی د های کورټ راغلی دی او زموږ دا لیست دا پرس د وسنۍ د 2024 د په 2024 باندې چې کومه فیصله شوې ده اوس دا د هغې فیصلې حصه ده ولې چې په دې کې اصل د حد برارۍ هغه ذکر موجود دی بعدالت جناب ڈبل ای سی صاحب ریونیم آفیسر با اختیاری اسسٹنٹ کلیکٹر درجه اول چکدرا حمید الله وغیرہ بنامه علمزی اوس ګورئ دا درخواست ورکړي او بل دوی وایي چې دا سم لیکو دا او د چا په نوم دی بنامه علمزی محمد زیب وغیرہ دا د باکنډۍ کې درخواست ورکړي صرف په باکنډۍ اوس وګورئ دې کې دا څه وایي دې کې چې کوم فرس دوی ورکړي
د حق برارۍ او دغه لپاره چې کوم پرست ورکوي نو دې دلته لیکي پرست افغانان مالکان جایداد شواړ رقبه پهاړي رقبه باکنډي پرست افغانان اصل کې موږ څوک یو سیاسدو چې ګرغه دی یو طرف ته موږ یو افغانان بل طرف ته څوک دی عثمان خیل ډیسپیوټ د چا ترمنځ دی د افغانانو او د عثمان خیل او سپریم کورټ هم په دغه ډول کې لګیا دی او لین کمیشن هم په دغه انداز کې دا خبره کوي ټیک ده سي نو اصل د افغانانو اوس د افغانانو پرست څوک دی پرست افغانان چې دره زیل عرصه دا د اساس او د سلو کسان حمید الله ندیم علي نواب او محمد نثار دوی دا پرست ورکوي زموږ د طرفه ټیک ده او پای کې څه لیکي وس واپس دا پیرس چې کله ورکې نو اولنې نو څه په کې سردار واچو نو د محمد نثار پلارو وسوم د اقی نشور په 1985 کې سردار واچو وس په 2014 کې څوک د محمد نثار نشور کیږي محمد نثار او خان بابو نمبر 1 بیا پسې فرید الله د لطیف الله دا ټول موجود دي وس چې کوم دی دا د نواسی پورې د نواسی پورې دا چې دروالي او د نواسی نواله دا دغه پورې چې کوم د 150 پورې چې دنه داسې سدوالي بیا ورپس په منځ کې بیا چې دروالي بیا دا غنه بعد ګوره زمان نمبر پکې 166 دی زمان نمبر پکې 166 نمبر پکې زم موجود دی په دې کوم چې دی ګوره نوې لیست او دا لیست یو وخت کې کنه او وسم په دغه ورکړه دغه لپاره د دې بایپاس د پیسو لپاره درخواست ورکړل نو په هر یو شي کې زمان موجود دی ټیک ده اوس ګوره دا خلک دا بل یو درخواست ورکړي اډیشنل ډیپټي کمشنر له ورکړي دغه د صوت محمد ارشاد ته اغام د سیسدي او د چکدري مشترکه ده ټیک ده اوس د دې نه بعد راځو د های کورټ فیصله چې کوم دا په 13/2/2021 کې نو اغام څه ده پټیشنر 11M12 that they had been belonging to villages چکدرا and سیسدا while respondent number 4 to 13 ګورئ دا هم د سیسدي او د چکدري مشترکه معاملې ده موږ ته چې دنه دا بیل نه اوس زرا زما اهم شی د ډي سي سي هغه فیصله ته تاسو چې کوم درخواستونه ما بیان کړم هغه د ډي سي دا ټوله فیصله چې کوم د 2023 ته د دې اصل ګرام هم څه دی ګور د ډي سي چې کومه کاروایی روانه کړې و مخکې په 2023 کې یا د دې نه مخکې نو هغه واحد د غوې لپاره ګرام هم څه دی بنیاد څه دی لینډ کمیشن دی او د سپریم کورټ فیصله ده کوم چې په های کورټ د 1989 کې کومه پیدا کړې لیست پټیشنر شوی نو هغه زموږ بنیاد دی او بیا اصل شی د سپریم کورټ فیصله ده دوی امپلیمنٹ کوي وس امپلیمنٹ ولې چې په هر درخواست کې موږ سره لینډ کمیشن سپریم کورټ فیصله ټیک ده اوس هغه کې څه دی دی لیکي دا ډي سي چې کله فیصله کوي نو د 25/9/1972 پرانا کې د لینډ کمیشن په نارایږي کې بیا لیکي 4/1997 هغه 4/1997 وختي چې ما بیان کو چې هغه د سیسدي مشترکي د سیسدي او د چکدري مشترکه درخواست ده د قرارې لپاره بیا دی لیکي 14/2011 د 30/4/2005 هغه ذکر نه کوي د 14/2011 ذکر کوي او دا اولان کې دا 14/2011 د چا پرانا کې د 30/4/2005 پرانا کې ټیک ده سي وستا وشو اوس د دې نه بعد های کورټ چې کومه فیصله کوي های کورټ هم د 13/12/2021 پرانا کې کوي بیا چې د 1972 پرانا کې کوي د سپریم کورټ پرانا کې کوي او بیا چې څنګه ما و دغه کو چې submitted د 14/2/2014 on the basis of fresh application the proceeding was started notices were issued the property was inspected and the boundary were bounded correct according to the detailed report of 25/9/1972 25/9/1972 د 25/9/1972 نه نوځي د سپریم کورټ د فیصلې نه ونوځي اوس زدا وایم چې د سپریم کورټ د فیصلې انټرپریټیشن چا وکړو چې وایي چې د سیاسي د حیثیت او د چکدري د حیثیت دی نو چې د سپریم کورټ خپل کړ سپریم کورټ په خپل باندې دا انټرپریټیشن کړي یا چې په های کورټ کې دا انټرپریټیشن کړي دا تجزیه کړي او دا سره یو ځان لاندې لیټر لیکل شوی چې دا خبرې د سې خو بیا موږ نو د سپریم کورټ فیصله زمونږ د لینډ کمیشن زمونږ د ول نوم زمونږ مخکینه د سیاست او چکدار اول سیاست بیا چکدار نو څونه فیصله جات چې د 2023 پورې شوی دی او د اوسه پورې کې دا زمونږ فیصله دي دغه څه شک نشته د دې نه بعد راځو وسه کیږي یو بل کار یو بل کار دا کیږي دوی یو مختارنامه تیاری یو مختارنامه تیاری او هغه مختارنامه مختاری عام تیاری یو طرف ته دوی په هر یو دغه کې وایي درخواست کې وایي چې موږ په سینکړو تعداد کې خو نومونه ورکوي د 43 او د 91 کسان چې کله دغه لپاره درخواست ورکوي د بایپاس لپاره د پیسو لپاره نو په یو ځای کې 43 ورکوي په بل ځای کې 91 ورکوي اوس ګورئ د کومه مختارنامه چې د تیار کړی
اصول خدا دي د 1908 او د 1894 د ایک د دوه خلاف ورزي شوی ده. پکار دا ده چې تحصیلدار صاحب د دوه ایک کتلې وي چې آیا د ایمیوبل پراپرټي دغه چې کوم دی رجسټریشن ته په بل ځای کې ولا شي. په بل ځای کې خو د موویبل پراپرټي کې په بل ځای کې خو د موویبل پراپرټي بس سب دغه سب رجسټر به کې د تاسو وي. Save as the part of otherwise provided every document mentioned in the section 17 subsection 1 causes as a B19D and section 17 subsection N so far as such a document affect immovable property and section 18 clauses and B20C and CC shall be presented. Well, nothing shall be presented for registration in the office of the sub-registrar. سب رجسټرار چې دی هغه به کوي. پکار ده چې په دې تحصیل کې لکه څنګه چې موږ مختارنامه تیار کړو. بل زه درخواست کوم انتظامیه درخواست کوم چې څوک د دې دغه دي چې کم سے کم تاسو د دې دا مختارنامه ویریفای کړئ نو ان شاء الله تعالی بلکې زما د دې ورور دا کوته چې دا لګي ویریفای کېږي چې دا نه شو سره ما کومه یو سوال وجود چې دا مختارنامه دی ویریفای شي ولې اوس وګورئ چې ته 31 کسان ته مرګ ته بوزي 15 غاډي بوزي نو په لاندو باندې دلته به تحصیل کې ولا مختارنامه تیار خو په منځ کې څه شی موجود دی کنه. بل طرف ته بیا شل کېږي د ایک خلاف ورزي کېږي تحصیلدار صاحب لګي او دا غوونه یو ضمانتنامه اخلي. په هغه ضمانتنامه یا اقرارنامه کې د شپږو کسانو ګارانټي لري او په هغه کې دا لیکي چې کچره د بر عدالت نه اړه راغی نو دا پیسې به موږ واپس کوو. ٹھیک ده؟ نو اول نمبر دا 1894 د ایک چې د خلاف ورزي کړه د سره دا اختیار نشته. دا 1 لک روپۍ چاله د سینې شو ورکولې په ګارانټي باندې ته خو چې دنه ټول غټ لکه د کروڑو روپۍ باندې میلیون روپیز چې کوم دی هغه ته ورکې او هغه د شپږو کسانو په ګارانټي ورکې نو بیا چې اعتراض راغی اوس یې واپس کړه. بیا چې کله زه ول درخواست ورکوم زه دې کله خبره کوم اوس ګوره د انټرېسټینګ خبر زه اوس دا چې ریلیګل خبر زه ختم زه بلې معاملې لازم نو دا هغه نه بعد بزله نور خبرې کوم. اوس ګوره چې دا د مختارنامې خبره او د دوی د دې اقرارنامه چې کوم د دې متعلق اوس راځو بل معاملې د بایپاس لپاره اسرات جمع کړي دي با عدالت جناب डी सी ओ صاحب تیر فائل بمقام تیمرگرا 7/1/2020 باندې سیکشن 4 آف لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 دی کی پدې اخیرا پیرا نمبر 9 باندې دیسوي یہ کہ دریائے سوات سے لے کر گلاباد تک شاملات اور رچی دیہات بشمول رامیال باکنڈائی اقوام شرغخیل اور بارامخیل کی مشترکہ ملکیت ہیں جس کی تقسیم نہیں ہوئی ہے. او دا زمونږ د مشرانو موقف دی چې د سین نوالو د گلاباد پورې د خړ چسونه دی بلکې مشرانو زما سره یو ډاکومنټ موجود دی په وخت به زرا علم هغه 250 قدم د دې خړ هوولې دی او دا خبرې هم کړي چې دا به واحد زمونږ د دې ادینځي د خلکو د فلاح او بهبود کې دا شاملېږي. دا به سرکار په دې کې د کارونه کوي د دې قوم په پیدا کې. ټیک ده نو هغه خبرې هم سره اعظم د اوس دې د خط څوک کوي اقوام شرخیل و بیرامخیل ساکنان چکدره بذریعه نمایندگان محمد نثار اور خان بابو ولی ستار ولید صبرخان الله دوبخي فخر عالم ولید عنایت الرحمن د ټول څه کې موجود دي. حمید الله ولد بچا خان علی نواف ولد دوست محمد خان حضرت حسین ولد حاجی محمد حسین دوی په خپل باندې دالي کې چې دا سین والا د ګلاباد پورې دا هر څه چې دا مشترک دي د اقوام بارامخیل شرقخیل دای نه دی ویلي ګوره کته وته چې دروي او کته وته سیسه دی اصل دی اقوام بارامخیل شدل بیا اصل دی افغانان. دغه مونږ به یې سیته قوم کله راغلیو په 1530 کې بیا زمونږ او د سواد ترمنځ ډیسپیوټ چې کله ختم شوی دا کله ختم شوی دی په 1922 کې زمونږ او د سواد اخیری خسانه کله شوی دی په 1938 کې ٹھیک ده سي اوج پاتې شوی چې درا پاتې شوی دا نو اوس ګوره دوی د خپل دغه اقرار کوي بیا چې په بل درخواست کې دا چې دغه په 2000 په دغه باندې کې په 4/2/2020 باندې چې دا اوس د کمشنر صاحب د فیصلې حساب ده د دې پرانا کې هغه ډیسیژن کوي. اوس د دې سره چې کوم دوی لیست ورکړي لیست کوم لیست ورکړي چې را مدیان څوک دي نو هغه لیست دی په هغه لیست کې مکمل تور باندې د دې سره دوی کوم افیډیویټ ورکړي اوس ګورئ دغه د حضرت حسین محمد حسین ولدي محمد حسین ساکن چکدره دغه ولکه بعضی ټیم کې دوی ویل د سیزدیو چې غریب جیداد څه کوي
د حضرت حسین کو پس صدا غیر ابشت کا ایو دیسے لکھی حلبان بیان کیا کہ میں موضع چکدرہ کے پیدائشی و قدیم باشندہ ہوں اور چکدرہ سمیت رامیال باکنڈائی گدر باروڑائی علیمس اور ادم ڈیرے میں کو تاسم کا مالک ہوں نو چې ته د کو تاسم مالک یو پښتو کړي کې اسلام موجود دی نو دا ټول پکې موجود نه دي او دا او تد نماینده او بیا ته وایي چې دا د لینډ کمیشن او د سپریم کورټ پر نه کې تمام کسی نه او بیا دې سوي د یو ځلم دا نه دی ویلي چې دا سیاستي پکې نشته یا د سیاستي نوم یې غسته بیا لیکي کسی نے افغان کے علاوہ کسی اور کو مالک لکھا تو غلط ہوگا افغان سوت ہے سامیامو دیم دے نو زمان علاوہ کے بل سڑے لکھی نو ٹھیک ده زمونږ به تیرا څنګه چې دو به درې ته زمونږ به دغه سي نوابي لیکي امام النصاري لیکي فخر علمي لیکي دا د دې شپږ هو کسانو هغه افیډیویټ دی هغه ته موجود دی اوس راځو بل معاملې اوس د دې چې کوم درخواست ورکړي د دې پرانا کې ای سی سیټ دا پیسې روکاوي د ګجرات پرانا کې ای ډی سی سیټ په ورته لیکل دی او د چا په نوم روکاوي افغانان اپ سیاست دا این چکدرا ای ڈی سی سے اتنا سائن موجود ہے ای سی سے اتنا سائن موجود ہے ای ڈی سی سے پونت 27/9/2022 کی لگا ہے ٹھیک نا اس پیسې زما په نوم باندې روکاو شو نو دا پیسې بیا راوغستې ولې بل یوازې خپل ورکړي آیا تحصیلدار سے دا کول پکار نو دای نه کاته د لینډ کمیشن پیسې نه کاته د سپریم کورټ پیسې نه کاته تاسو نه کو په روډ باندې بورډ نه لګو چې تاسو جمعات باندې لیست ولې نه لګو ټیک ده سي مون خدا خبرو چې بای دا زمون نمائندگان دي زمون خلک دي او چې دوی پیسې راوښي د دې لګه زمون ها خو ستلور پینځو کسان راوښتي اوس ګوره بل درخواست دی ورکړي په 20/2/2023 کې हम दे सके दादा लैंड कमीशन द सुप्रीम कोर्ट दादा का फैसला बनाना की ब्या आखिर के लिए ये कि दरिया स्वाद से लेकर सपनों तक शामिलात और 6 देहात बशमूल रामयाल बागंडाई अक़वाम शराखिल और बैरामखिल की मुश्तरक मलकियत है दे हम दत्तो په 2023 کې هم دی وي بیا ورته یو کس وسی اضافه شوی د باقي ټول هغه امام النصار حمید الله ندیم الله مراد فخر علم او بهادر حسین مراد پکې نه راغله په 2023 کې ٹھیک ده بیا چې د دې په اړه کې سونه درخواستونه او سونه سکاروین شوی دي دا ټول د دې پرانا کې شوی دي اوس ګورئ بل یو لیست ورکړي ها کمیشنر سے چې کوم فیصله را لېږي چې دا پیسې ورکړي نو هغه د شیشه د دغه پرانا کې کوي د 74 نمبر چې کوم دی او دا دغه د سعودي د 14/2000 د 2020 پرانا کې په دې کې نو دا فیصله کوي او دا ښه بل ګوره دوی وته ورکړي یو لیست ورکړي چې په هغه کې دوی لیکي list of land owners of the Chikdarra bypass road. Land owner is लिखे उस land owner list भी वर्के द 91 का सामने दा वर्के पर 2020 की उस को रही बदी के जमा रोड पे दा मोहम्मद मौजूद है निसार मोहम्मद मौजूद है बशीर मोहम्मद मौजूद है कबीर मोहम्मद मौजूद है आखिर की यासिर मोहम्मद असर के जमाने में यासिर खान देखो यासिर मोहम्मद बनु बने दा मौजूद है वलीद अनवर खान मौजूद दा के मौजूद है उस पदी दुई के सैकड़ों اوس دوی کار مې کسان نمبر کړ د چا نمونه دوی یې کړی دي نه ورکړي نو آیا دوی په هغه له وسه پیسې ورکړي کنه نه ورکړي دا علم کې د 2014 او د 1985 د های کورټ او دغه کې دا موجود دی دا لږ زوړ موجود دی دوی هغه راغسته ست لپاره د دې پیسو باندې د قبضې لپاره ټیک شو بیا چې کله دوی ورکړي په 2023 کې کوم لیست ورکړي list of land owner of the Shawara of Bagandai چې کله په باګنډای کې دغه ورکړي list of owners ورکړي نو د 91 په ځای باندې د 43 د 42 سالو لیست ورکړي وځي په کې هغه نور هم غیب کړی دي ولی زمانو مې دلته اوس غیب کړی دی نو زما په ځای پیدا محمد لیکلی دی اوس پیدا محمد څوک دی زما پلار چې کله وفات شو نو په های کورټ کې د هغه وکالتنامه بیا زما رور ساين کړی ده نو زما رور خو ځای ماته بیا هغه زما او دغه د کور معامله ده چې هر کوم ځای کې زما او دغه تقسیم دی او کوم ځای کې مشوي دی او کوم ځای نه نشي هغه بیل یو خبره ده خو زما موجود پکور نو په دې کې هم کوم کسان چې تا پرې خو دي نو ویل ورو لکه زه د ټول نه اهم سره محمد رفیق محمد صادق ډیر کسان د دې شهادت دریو کې خواندان دي دوی په یو لیست کې په دې کم د پیسو په لینډ اونر کې دوی نوم نه دی ورکړی نو هغه له بسو کې نه وایي نو دا سونه بیا چې فیصله جات کیږي دا د دې پرانا کیږي د سپرانا کیږي دا د دغه بیا چې پیسې ورکړل شوی دي نو دغه لیست د لینډ اونر په دغه ډول شوی دی دوی چې کوم درخواست لیکل دي چې هغه د شي دی د بارامخیل او د شراخیل مشترکه د شپږ موجود دي او دوی په خپل افیډیویټ ورکړي دي اوس زه راځم یو منټ ها تاسو دا رابطه کړئ نه امر من کې زره چې یو منټ
آغاز ما د کم وخت نه وکړو زمونږ کم دا وکیل چې دی زه نوم نالم او د احتیاط نه لږ مظاهره کوم نو کله مقراله نو بیا به زه نوم یادوم کم زمونږ د های کورټ دا فیصله چې شوې ده که نه نو دا د روډادا موجود دی او هغه باکنډی رامیال ولې موجود دی دا کیس زما وکیل لړاو کړی دی بیرسټر احسان صاحب او ګټلی مغه دی او دغه وکیل چې کوم موجود دی ځان یې مدعي جوړ کړی دی نو د ده لفظ نه دی بدل کړی نمبر 1 خبره اوله ورځ دو یو خبر وکړو د ایس صاحب د مخې یو الزام هم ولګو یو خبره یې وکړه زه د هغې خبر نه کوم زه داسې فورم غواړم چې په هغې ورته زه د چا سکریټر اسیسینیشن کول نه غواړم نو زه چې داسې یو فورم یو جرګې نو زه ورته په هغې کې بیا جواب وکړم په صحیح الفاظو باندې لکه پاټین کې ورته ما ووایي لکه داسې هغه یو خبر وکړه چې یاره هغه خبر زه په دې ځای باندې اوس کول نه غواړم خو زه د شی دی زه دې معاملاتو نه کله راغلم کله چې نوم اخلم مراد دلې نوید دلې ولګېده او په دې بایپاس باندې په یو ځای چونه واچوله چې کله چونه واچوله نو دغه د چکدرې مشر کوم چې دوی ورته مشر وایي په عمر باندې هم مشر دی دی ولګېدو او د دغې مشرانو کسانو سره دا نومونه چې بعض موږ یاد کړه لاړه او د چکدرې په تاڼه کې بیر رپورټ وکړو په خپلو شرغخیلو روڼې رپورټ وکړو او ورسره رامیال والا کسان هم موجود چې دا چونه دې ولې شوي ده نو هغوی چونه واچوله او د بې رپورټ وکړو په تاڼه کې هلته بند کړه دغه کسان ولګېدو په ما پسې راله په دې کې د شاعظم ورور عمران ورسره هم دی او دلته کې غالبا که دغه ناسي د سترون دی عبدالسلام هغه هم موجود دی بلکې مونږ ولګېدو په دې خوړ کې یو سړي څیرې او دیوال و هغه دیوال هم په هغې باندې وغورځو په ما پسې راله د نن نه 4 کاله مخکې په 2020 کې چې دا په ما پسې راله وی به یې زموږ سره زیاتی وشو او دا کسان چې کوم دي نو به یې دوی په باکنډۍ کې دغه خرڅ کړي دي به یې دا شواړه ټول ډکه شوه د چا طرف د لینډ کمیشن د طرفه خو په دې باندې پابندي ده په دې باندې خو سټې ده څوک په توصیې نه کې دا توصیې څنګه وشوه په باکنډۍ کې هم به یې زموږ ډک شوه په رامیال کې هم زموږ ډک شوه په بل ځای کې هم ډک شوه راځه دا مشران به یې ته زموږ سره یو ځای شه ما ورته ویل چې درته یو خبر کوم زه ګورې په یوه لار راځم بیا به زما واپسې نه وي دوی ولګېد او ما د شاعظم په ځای کې څیرې هم راواچولې او دغه هم وشو به یې ته زموږ ما ورته ویل زه مشر یم داسې به هر حال ولګېدو ما ته یې به دا مشران وایي ته دا مشران راوغواړئ دا ما په مخکیني پریس کانفرنس کې هم ویلي چې موږ زه ورسره یو څه خبرې وکړم بل څه ثبوتونه وګورم نو ویې لګېد د دغې کسانو نه 2 کسان مشران راغله د شاعظم زیاته راغله شاعظم خان زیاته راغله ما ته یو تپوس وکړو نور مې خبرې پرېږده خو دا یوه خبره ته کوم چې د اوسه پورې په دې کیس څونه لګېدلي وی 2 کروڑه څه د پاسه داسې یو فګر یې بیان ما ورته ویل دې ثبوت راته وښایه د کوم طرفه وی دا به یې د هغه مشر سره دي او هغه مشر سره فایل موجود دی هغه به یې وښایي وی کوم ځای پروګرام نو ما هغه به یو مشر ته وایي ستا په ځای کې وشي که دلته د پیر دوست محمد خان زمان ناستي نو هغوی ته به ډېر خفه دی ناستې لکه څوک ناستې په هند ناستې نمبر 1 ټک شو هلته میټینګ وشو راوغوښتې شوه او ما ته بیا د هغې مشر نه تپوس وکړه دا خبره مختصر کوم چې یاره د اوسه پورې په دې کیس باندې څونه خرچه شوې ده ولې دا ستا دا 2 مشران وایي چې دونه وی نه دونه نه ده 38 لاک لګېدلي نو ما ورته په جواب کې چې دا د کوم ځای راغی دا پایل ما ته وښیه نو هغه خبره زه بیا دوهراوم چې پایل یې په طرف کې کېښود او حتی چې موږ ته هغه خپله دیره پرېښوده او موږ په هغه ځای پاتې شو دا فهیم موجود دی بلکې دا نن دا کم وکیل د ده د تره زامن دا نور دا څومره خلک چې وو اوس چې په مخالف سمت باندې ولاړ دي دا ټول زموږ سره ولاړ او دا کم کسان چې اوس لګېدي د هغوی سره ناست نو دوی متاثرین وو په هغه وخت کې په ما پسې راغلي داسې دوی په ما پسې راغلي او دوی متاثرین وو هغه معامله ختمه شوه اوس د دې په شا باندې ما ته هغه سازش هغه څیز نه و معلوم د دې په شا باندې یو غټ ګیم و د دې وکیل دلې چې یاره د دوی اصل کې دوی خو زموږ سره په دې کیس کې حصهدار نه و د 1972 دوی سره دوی زموږ په کیس کې نه په 14 کې د دوی په نوم لیست نشته په بحث کې نشته په بل ځای کې نشته واحد په 2023 کې د پیسو په ټایم کې راغی نو د دې په شا باندې دا ګیم و چې په دغې مشر باندې دباو راولي او چونکې دوی خو د کیس نه اوټ دي چې راشه دا انټر شي نو د دې په شا باندې یو غټ سازش و او هغه ولې هغه شی وشو هغه شی انټر شو چې کله انټر شوه دا کسان په ما پسې راغله په ګاډي کې نه اسلامي کالج خپله راغله دغه د دغې د چاپ په دې اکاونټ کې چې دا پیسې دي دغه کس دی ورسره دوه نور دي ترې رالي او ما ته وایي چې به دا مشران چې کوم دی دا دغه کول غواړي او په دې باندې نوې یو بلډ راویستل غواړي چې دا کار ضرور شو دا خو دوی ورو ورو لیټ کوي او به یې مسله کې دا شی نه حل کېږي
معیار د شی د ټیک ده ما یو ته وی ګیره ولده مې تشي ویلا تشه ما ورو زما خو په خپل باندې د مایند د دغه د اساس د ماینونه دی او د معاملات د ګرینایټ او د نیپرایټ معاملات کومه کله په کېږي چې کله په چتالي نو زه دې شي ته نه موسره بهر حال هغه شی اوس زه په خبرتل مو پاره کې هغه کسان منتخب شو بیا چې کله پیسې راوخی کېږي نو پیسو پر راوخی کوي زه دې بیا نه خبر حالانکه ما ته خدا پته و دوی په خپل تسلیم کړو چې دا به دا شی د سیاسي او دغه وکیل به وي چې دا ارز د سیاسي او چې درې مشترکه معاملې ده بلکې وکړي د دې لپاره سلور کنه مخکې ما یو اپلیکیشن دا کړو دوی را باندې دا کو چې به دې دا خاصه مشترکه دي دا مشران دي او دا زمونږ چې دنو به نمائندګي او دا نمائندګي اصل جګړه خو دې ټول دي نو څه کېږي شو چې کله دا پیسې راوخی شوې ما ته پېتم نو ما پسې 3 میاشتې پس دغه کسان چې په دې کې دا مختیاران نمونه پیدا کړل دا په ما پسې ډېرې تراله وی بای هغه کسان خو لګېدلې دي پیسې راوخی دي دوه کسانو له پکې گاډي اغستې شوې دي یو پکې وکیل یاد کو یو پکې د بل مشر زوی یاد کو چې دله پکې گاډي اغستې شوې دي او پیسې بای خورد بورد شوې نو بای د دې تاسو په کار زه ولګېدم او دغه یو کس چې کوم نه د چا په اکاونټ کې وسه پیسې دي دلته مې ریو کو مې راشه وسره زمونږ د کلی یو ولکه موجود دی دا غرور موجود دی هغه راغی نو ما ولا پروګرام هم کړو نو په هغه کې تمې تاسو کو چورور د ګډ دا مسله دوه خبر ده چې تا دا یو بل پدې کې دا یو مشر چې د ډېر وخت کېس چلی دا د اکاونټ نه هم پیسې خپل اکاونټ ته راولې ته هم بای پاس کړل ټیک ده سي او بل ورځ ما په خپل واتس اپ کې د هغه وکیل خبرې چې دین هغه ما د خلکو د واتس اپ کې چې ته واوره یا د هغه متعلق هغه خبرې کوي هغه په ریکارډ باندې موجود دي ټیک ده سي نو هغه څه شو چې کله دوی راځه ما وته ما پیدا پیسې د خپل اکاونټ ته ولاړولې دې ولدا خو د دې دوه په نوم باندې راغلي دي ما ته په جواب کوي چې پیدا د پسې زموږ په خبر تلې مو په دې کې 25 لک روپۍ راوخی شوي دي دا هغه د وجنه دی وکیل ما ته وی چې پیدا پیسې راو بس کنه دا د خلک خود بود کوي دښو خمه اداره ته وایي چې دا ګاډي سم مسله ده هغه چپا شو به ته خبرو کړه یرا تمیر باندې دا وکړه سبا ما ته د اکاونټ وخایا چې زه دا نو خلک مطمئن یم نو هغه ماته هغه پروګرام هم پاتې کو هغه الفاظ او هغه سیزه او هغه مفصل نه بیانوم ما په بل سمپل کې بیان کړی دا او هوته بیا دا غینه بعد دوه مشرانو ته امیر نواز خان ته او ما یو بل مشر ته چې درې ریمو کو چې ورور مې راوالي کې د اکاونټ د خلکو ته وخی او ما پسې راځي چې هغه اکاونټ یو نیمه میاشت ونه خو شو ما تحصیلدار ته درخواست ورکړ چې ورور ما زه په دې نوم په دې نمبر باندې په دې سیس کې په نوې لیست په زوړ لیست کې زه موجود یم مهرباني کوم ته د بای پاس پیمنټ نه دی ملو شوی دا مدیر دا غسته ورانو ته خپل باندې ویډیو دا غسته دې متعلق واپس کړه هغه چې کله ما درخواست کو پیسې په هغه باندې تحصیلدار راځي چې بای ټیک دا ته خبرې چې دا ټیک ته پیسې نشي ویلې پیسې زمانه دې زما سره د اختیار نشي واپس کړه الانګه دا ورکول اختیار سره دا واپس اختیار نشته بیا دوی په ما پسې خبره درکو زلم ډېر شو په هغه باندې هغه ټیم ورو مې ډي سي دا درخواست مونږ نه کوي زیات بیا د دینه بعد ما چې کله هغه شی راوغستو پایل راوغستو پایل چې ما وکړو د سیاسي ورډ لیست چې کوم دوی نه وسیم جوړ کړو او هغه لیست اف پټیشن چې دنه ځوان دي کړو چې کله ما بل درخواست کم د قوم د طرف چې کوم درخواست ما فایل کو او په هغه فایل کې هم هغه تحصیلدار صاحب هغه دوی ومنل چې او دا لیست موجود دی خو زما کم پېښو چې کومه پیسې لګړې ده چې هغه پیسې زموږ نه تللی دی او کله بر عدالت نه ساړه راغی دا پیسې موږ واپس نو چې شو آغاز د هغه ځای نشي دی دا کوم ځای نشي دی دوی اول راغلي اول څه د چې درې په دغه کې موجود مو د دې دوی ځان ته مسلمان وي ټیک ده اوس راغلي دي هغه خلک د چا سره ناست دي بیا حتی چې موږ یو های کورټ ته لاړو د شپې راپسې دا کسان راغله او سبا نه موږ های کورټ ته ځو د ارشولا په کیس کې ټیک ده او دوی ولګېده دغه وکیل ولګېده او کوم کسان چې په ما پسې راغی سایټ ته بارون ته بوتل نو بیا چې کله راووته معامله بیا بدل وه چې معامله بدل بیا حتی چې هغه فایل هم زمانه پټ کو لاړو های کورټ باندې ته هغه فایل هغه پټو سټیټ هم بیا مان نه راکو دا ټول په 41 دین د ما ډیر په مشکل باندې ټول تپت زمانه کې ول چې دا بیا راوخته ټیک ده یو منټ وصل اخري کا چوتو هشا سے
خبره ده دا کم مشر چې دی که نه او دی زمونږ د سیاستي د رون ته دا وایي چې یاره چاته وایي ستا پکې نشته چاته وایي ستا پکې نشته نو چونکې زما سره نوابي ټول ریکارډ موجود دی او زما سره د مسعود الرحمن کمیشن ریپورټ موجود دی نو د دغې مشر سره خو دوه قسمه جیلان دی یو ورسره ګاڼه دی اغستی دی دویم ورسره نوابي موجود دی اوس د مسعود الرحمن کمیشن ریپورټ سوی او یا دا نور چې کوم دی په دې کیسونو باندې څوک چې نوابي کیسونه کوي هغه ته ډېر ښه پته ده چې نوابي ځمکه په پېښوره کې نه وي سیري به پکې نه وي سیري به هم آباد دی او دا پوه شو چې دا به آباد دی د ده خپل کور 3.5 کلانه غالبا دا دی هغه کتونې ما نه ته راوړی هغه هم نوابي دی ټیک ده د دوی سیرو باندې دوی قابض دي په ټانګونو باندې دوی قابض دي په غرونو باندې دوی قابض دي دا دې پښتنو ته دوی څخه حالانکه دواړه شفاخیل بارانخیل یو مونږه بابوخیل یو مونږه په خو دیو باندې جدا نه یو ورونه په خپل کې یو لګي او دوی ولې دا جوړ راوستل نه غواړي بل دا کیس دونه وګت شوی ولې دی زموږ یو مشر د تنظر په سټیټ باندې موجود دی زینو نه لمه دا خبره وی چې بای دې مشر به وی چې زه د غله ورزما رامل تکله ورشم باغنو لکه روپۍ ما راوړي بیا دوی کوم سوداګري چې کړي دي هغه مشر دا خبره ما شی موجود دی زما به د خرڅ هغه رسید په واتس اپ شیر کړی چې 5 لک روپۍ اغستل یا نور اغستل دا خو ډېر معاملې شواړه چې دی نو د بای د 15% نه 65% څخه کومه کاته کې ورسېد داسې په بای پاس باندې سوداګري چې په کوم انداز او په کومه طریقه باندې شوي دي نو دوی سجل کړی دی دا کیس چې اوږدی نو دا پکې صرف د دې 3 کورونو پیدا ده حالانکه باقي د چکدرې د خلکو پکې هم پیدا نشته ښه بل وغوره دغه مشر د چا چې په اکاونټ کې پیسې دي د ای سی صاحب د مخې زما دا مشران دا موجود دي وایي د اوسه پورې به وي دا پیسې محبوس دي بله ورځ یې ووي چې دا پیسې مونږ ډسټریبیوټ کړي دي یعنی خلکو نه مو ورکړي دي ما ابروز د خان بابونه تاسو کومه تا د سمیلو شي وینا زما د اور مې یو مشه په دې سټیج موږ ته تاسو کړی تا د سمیلو شي وینا ټیک ده نو پیسې دي اوس هغه چې دروال دی راشي چې دغه مشر وي چې پیسې تقسیم پیسې چا ورکړي پیسې خو چا نه ورکړي زما نوم دا دی په لینډ دغه کې موجود دی بایپاس کې موجود دی په بل ځای کې موجود دی زما بل روډ کبیر له ورکړي بشیر له ورکړي نثار له ورکړي پیدا له ورکړي چا له ورکړي چې په هر ځای کې ته زما نوم لیکلی دی زما د ورور نوم لیکلی دی زما د خاندان نوم لیکلی دی زما د تره زامن نوم لیکلی دی او یا زما نوم لیکلی یا زما د قوم نوم لیکلی دا یو شی دی ولې زه د قوم څه کوم سربرایي کوم ټیک ده زما نوم نن زه هغه نمایندګي کوم نو دا نمایندګي د څه شي زه خو د دې قوم چې دا قوم نه وي موجود نو نمایندګي ما د چا کوله او دوی چې دا کومه نمایندګي کوله چې دا قوم نه وي موجود دوی د چا د طرفه نمایندګي دا خو داسې معنی نه ده په یو ګاډي کې یو ګاډي مالک دی هغه ول ډرایور نیولې دی ډرایور ولګي د پیښور ته منځ ته ورسو ډرایور چینج شو نو من چینج شو نو هغه ډرایور وسه کې دا ګاډي زما دی نماینده بسوي چې باید د شي شل دا باید شي زما دی نمایندګي چې نماینده چې کوم پرایز هغه دا خبره ختم او دوی بار نمایندگان بیا چینج کړي دي ټیک ده چې خو کوي او په هر دغه کې سوي نمایندگان نماینده د چا د قوم په شا باندې کنه الانکه تاسو ته پته ده مونږ چې په خبر ته لړ شو یا پنجاب ته لړ شو نو مونږ دا کوم چې درې یادو کنه چې تاسو اسلام یاد کړئ هر انسان وې زده کم ځای ولې چې درې یادو دسی وای کنه کله کې تیاری سره راځو چې د چې درې نو زمونږ اکثر درخواستونه او هر نمونه سیس چې دا خو د چې درې په نوم باندې سیر موږ نو دا وسو چې دې ځکه چې درته دې لګل شو اصل شی دی افغان شباخیل بارانخیل بابوخیل الانکه د دې نه مخکې دا قوم د دې بیا اولاد بابوخیل او اوتمان خیل نه اوتمان خیل هغوی دي ګټ په سرکټجات کې موجود دي ټیک ده اوس راځو کوله دا خبرې وشو د دې وجه سره د دغه په وجه باندې په هر یو سیس کې موږ موجود د دې په وجود سکه خو بیا موږ د ایس سي په دفتر کې دمکی ورکړي دا وکیل هم ورکړي دا مشر هم ورکړي بیا چې کله راوځه په ورکړه کې ایس سي ته ویم چې بهر کوم معاملې وشو د کیمرې براغستي او ایس سي ډېر بهترین انسان دی هغه د خبره په سړیتوب او دغه حل شي د دې نه انتشار پیدا نشي او غیر د پیشن مظاهره کړي دا دغه سي نو موږ دوی ته وایو
چې ګوره د شی دی دا معامله د اګریشن نه ده که فرض که مونږ اګریشن وکړو نو بیا به صحیح دا معامله د سړیتوب ده په قانون را سره راځه قانون چې څه وایي زه لکه بیا یو څه وایي اتلس کسان راولي بیا د ایست چې جرګې مرګې مونږ نه منو ما چې دوی نه مني بس خبره ختم نه دي مني مونږ په قانون به مونږ وځو پایله کې چې موجود ده هغه وځو مونږ ته د سپریم کورټ انټرپریټیشن او چې مونږ ته الټ کمیشن انټرپریټیشن چې په سپریم کورټ فیصله کوي الټ کمیشن کې څه دي فیصله او چتا کله دوی سره څه موجوده په کار چې عدالت ته وړاوي الټ کمیشن ته وړاوي سپریم کورټ ته وړاوي های کورټ ته وړاوي دا څه نو اول نمبر دا دی چې د دوی دا موقف زمونږه کله 2023 فیصله دا زمونږه ده کومه سټیل اغستې ده په 2023 په فیصله باندې راغستې ده هغه فیصله زمونږ ده کدا سونه فیصله جات چې دي د 97 علاماتو د زموږ مشترک درخواست ده د څه کاروایی چې کیږي دا زموږ په فیصله کې کدا دوی څه ځان له فیصله موجود دی وایي نو دا فیصله ده چې سونه دي د لند کمیشن دا فیصله زما د قوم ده او د سپریم کورټ دا فیصله زما د قوم ده ورش زما والد څخه زما تر پکې موجود دی زما بل تر پکې موجود دی دا څه دا خبره ده دښو نو څه شه ده مونږ الحمدلله یو بل کې مونږ ته دوی وایي چې مونږ چرګنه کوو مونږ یې پسار کې نه دګدا مونږ یې پسار کې نه کوو خو مونږ دا وایو چې کم سے کم حکومت دی ولګي او لږ دې د بایپاس کې لګا مفصل انکوایري وکړي زمونږ وسیل خان ډي سي تما دا وکړو هغه په خپل درخه کې ولیکل چې باید د دې بایپاس د انکوایري وشي چې په کوم بنیاد باندې پیسې ملو شي یو تحصیلدار هغه تحصیلدار صاحب ورګېدو هغه راوغوښتو او ما ته کوم چې دې وستله دا وسنه بل ما ته چې دا خو به په میلیونونو روپۍ لګي شي دي او په دې کې خو ډېر غټي انکوایري وکړه او لیټر یې ډي سي سیستم کو ډي سي سیستم کو ای سیستم کو ای سیستم کو بیا په منځ کې موږ ټیک ته تیار کاروایی وکړي څه خبره اترې وي هغه څه په پریس کانفرنس کې ښکارونه وړم په اخر کې لیکي صرف او صرف حق چک درول د چک درې چې چا پیسې اغستې هغه کلین کوي او هغه ذکر کوي نه د 2020 28 2020 چې پیسې هور شوي دا ذکر کوي نه د سپریم کورټ ته پیسې هغه ته ګوري چې باید دا پیسې څه کم وزارت چې جمع شوي دا هغه ته نه ګوري د 50 د سیکشن پایو هغه ته نه ګوري او هغه شي کېږي راځي الان کې پټواري په خپل لیکي چې دا څه پیسې لجات چې د لند کمیشن د سپریم کورټ او د دې پیسو لپاره نه کیږي ٹھیک نو مونږه بلجی اوس دې خبر درازو زمونږ د قوم سیاستوالو د ټول مونږ د پی ټی آی لا به حیثیت قوم راغلیو کنه راغلیو مونږ د دې ګورنمنت نه هم لکه چې را زمونږ سره تاسو کسان چې هغه په وکالت کې موجود دي او بلته سره په های کورټ کې عہدې موجود دي او هغه راځي زموږ د دې قوم سره زیاتی کوي یا خپل اثر رسوخ په ادارو کې استعمالوي نو موږ وزیر اعلی صاحب ته درخواست کوو موږ گورنر صاحب ته درخواست کوو موږ وست کوم وزیر صاحب ته هغه ته درخواست کوو چې یاره کم سے کم دا مداخلت دې بند کړی شي دغسي او بیا هغه لګیو د ای سی صاحب د مخې هغه وټنس ته ما سره ثبوتونه موجود دي او هغه یو قسم د قانون نه پالو کوي خو بلکې دمکیان ورکوي دغسي الانکه زموږ دغه وکیل ته دا پته نشته یو سړی د چا متعلق خبره کوي نو اول دغه ماضي متعلق خبره کومه په خپل باندې د دې ملک لپاره ډېر خدمات سره انجام کړی دي او د دې خبرو اترو د بلکې د پښتون مثال سره دا د رابرټ دی چې څون تبوی مخ رادانګي دا ته د بوهاله نشي ډېر کم خلک چې هغه د پښتون په پته او په پښتون په هغه بیا د بویږي نو الحمدلله پښتون قوم څو نشي د بوهاله نه د سیاسي خلک څو د بوهاله تاسو په داو شي په څو راته شي شرط دی کنه نو د شي دا خبره ټول سړي دا ابستی زمونږ رښتې دي موږ رښتو خیال څه ځکه ما ته چا نوم یاد نه کوم ها کدا سي خبره رااله ما څنګه په واتس اپ شیر کړی ما د واتس اپ د دوی د واتس اپ نظام چې دینو لیفټ کړی دی خو چې څونه دوی خبرې کړي ټول ما سره موجود دي او ما د خپل بازو کسان ته ورولم دي بیا بزب باینیم دې ځای لازم باینیم به زب بیان کوم د دې خبرو بیا به کوم بل دته ګوره دا کیسه کپرس کپار جوړوي نو زه حکومت ته دا خاصو چې دا د سین نواله او د ګلاباد پورې د سونه شواړجات چې د خړډه موجود دي دا 285 قدم زموږ د مشرانو مطابق دا مشترک دي چونکه په دې کې غریب خلک موجود دي عثمان خیل دغه پکې موجود دی وردک پکې موجود دی روغانه موجود دی بل موجود دی بل سای وجدات د علاقې نه دي نو په کار باندې چې په دې پارکونه جوړ شي او سونه ترقیاتي کارونه چې دي
دا دې پکار ده چې په دې شواړجاتو باندې جوړ شي مونږ به ملګرتیا کوو لکه تاسو ملګرتیا کوئ مونږ به د حکومت سره ولاړ یو مل طور به ورسره لوړ یو چا چې په دې کې مداخلت کوو د هغې به مخنیوی کوو والسلام